بل یو سوال دی چې اسلام کې د تعزیت مسنون طریقه څه ده؟ تعزیت معنا دلاسه کول، یعنی کله چې سړی چا لذي او د هغوی په کور کې مړی شوی وي نو د هغه چې کوم پسماندګان دي هغوی ته تعزیت کې هغوی له دلاسه ورکوي. د دې شرعي طریقه څه ده؟ شرعي طریقه دا ده چې کله د چا څوک مړ شو نو هغه له سړی کور ته لاړ شي، د هغه سره کښېني، 3 ورځې شرعي غم دی او هلته دې هغه ته تسلی خبرې وکړي. د تسلی خبرې دا دي چې ورته وایي چې بس دا د الله مالو، الله واغستو، الله درکړی او بس دعا به ورته کوو او دا یو حق لار ده. پیغمبران هم په دې لار باندې تللي دي، اولیاء په دې لار باندې تللي دي، صحابه کرام په دې لار تللي دي، محدثین په دې لار باندې تللي دي، فقها په دې لار باندې تللي دي، شاهان په دې لار باندې تللي دي او که نن دی او که سبا دی ما او تا به هم د دنیا نه ځو او دا یو حق لار ده. نو په دې طریقه باندې به د هغه دا غم کم شي. او حدیث کې راځي چې من عزا مصابا فله مثل اجره، چې کله څوک هغه چاله تعزیت وکړي دلاسه وله ورکړي چې هغه ته تکلیف رسېدلی دی، ده ته به الله دومره اجر ورکوي څومره اجر چې هغه مصیبت زده ته رسېدلی دی او هغه پرې صبر کړی دی، دومره اجر به الله وله ورکړي. بل حدیث کې راځي من عزا ثقله کوسیه بردن فی الجنه، چې چا داسې ښځې ته تعزیت وکړو چې د هغې بچی مړه دی او خفه ده پسې او ده له دلاسه ورکړله او هغه زنانه ته دلاسه میلاو شوله نو ده ته په جنت کې یو څادر ور په سر کړلی شي. دومره د تعزیت ثواب دی. نو دغه مسنون طریقه ده. اصل خبره دا ده چې دغه ځای له سړی لاړ شي نو هغه حدیث کې د حضرت زینب رضی الله عنها زوی چې کله مړو نو نبی علیه صلات وسلام زینب ته په الفاظو باندې په بعضې الفاظو دلاسه ورکړې وه چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. زینب رضی الله عنها ته ووایه چې ان لله ما اخذ، د الله دپاره هغه څه دي چې واغېستل، وله ما اعطى او دا څه چې ورکړو دا هم الله ورکړو، او کل شیء عنده باجل مسمى، هر یو شی د الله په نسبت باندې په مقرر نیټه دی. فلتصبر ولتحتسب، نو زینب دې صبر وکړي او زینب دې د الله نه ثواب وغواړي رضی الله تعالی عنها و ارضاها. دا الفاظ نبی علیه صلات وسلام ویلي دي. آیا دا الفاظ ویل ضروري دي؟ نو زمونږ بعضې ملګري چې کله راشي نو هلته څوک په عربۍ اړو پوهېږي نو او دا په تیزه تیزه باندې دغه ذکر وکي دغه دعا وي چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وغلی ناست. یعنی هغه مړي کور ته پته مو نه لګي چې د سړي دا څه ویلو، ښه خبرې وکړله که بده خبرې وکړله. د عربۍ الفاظ ویل دا ضروري نه دي، بالفرض که څوک په عربۍ ژبه پوهېږي خو ټیک ده، یا د خبره د عربۍ الفاظ وایي او بیا د دې ترجمه وکړي او وی ورته وایي چې د دې حدیث مطلب اصل کې دا دی او زینب رضی الله عنها ته نبی علیه السلام دقه تعزیت کړی او زه ورته په دې الفاظو تعزیت کوم خو بیا ټیک ده. صرف د عربۍ الفاظ ویل د هغې ته څه پته لګي. دلته بنیادي سوال اصل کې دا دی چې موږ تعزیت سره دعا ملګري کوو. د دعا نو تعزیت سره دعا ملګري کول جایز دي او که بدعت دی؟ بنیادي سوال دا دی. نو په دې باب کې افراط تفرید نه کار اخیستی کېږي. افراط تفرید دا دی چې زموږ بعضې ملګري لکه زموږ اهل حدیث ملګري بالکل دعا نه کوي او نو ته جایز وي او هغې ته بدعت وي او چې دغه الفاظ وایه ان لله ما اخذ وله ما اعطى او نورو دعا معا مه کوئ. بس څوک دعا کوي نو هغې ته په ښه نظر نه ګوري، لاس په خپله هم نه اوچتوي او بل چاته هم نه وایي او کوي هم په هغه ټایم دعا نه. یو خدا ده دعا کول ضروري نه دي، خو زیم افراط تفرید دا دی چې څوک دعا کوي په هغې باندې نقد کوي. دویم نمبر زمونږ دا نورونه چې کوم دي هغه داسې کوي چې په دغه ټیم کې دا الفاظ اړوي نو تعزیت نه کوي، حجرا شي لاس به اوچت کو، دعا به وکړو، د جمع دعا به وکړو او د جمع دعا وکړي، دعا به وکړو، دعا وکړي، دعا به وکړو، دعا وکړي، دعا به وکړي، دعا وکړو، دا الفاظ پکې وایي او خلک ستړي کړي. نو کله کله خلکو دا لاس دقسې نیولي اړو ښکته کوي نو چې به څه داسې لکه د ټیر په شانې به دا لاسونه وهي ټوله ورځ خلک ستړی کړي. دغه بل یو افراط تفرید دی. په دې بنیاد باندې صحیح خبره دا ده چې د تعزیت په مسنون طریقه کې دعا ضروری نه دی چې دعا پکې وکړلی شي خامخا. البته دعا کول جایز دي چې سړی دعا کوي، دعا کول جایز دي. ثبوت یې څه دی؟ ثبوت یې دا دی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا حدیث په بخاری په باب غزوة اوطواس کې دی، بخاری شریف حدیث ته صحیح الاسناد. هغه چې زما تر ابو عامر کله شهید کېدو نو هغه وایي په دې اوطاس په جنگ کې په دې زنګون باندې په یو غشي باندې چا وویشتو، وایي ما رامنډه کړله او مې ترې راویستو او چا چې ویشتی و نو په هغه مې ورمنډه کړله، هغه مې مردار کو بیا رتره خواله رالم. وایي ما ورته ویل چې وایه
ویل به دې غېږ کې مې کېنو تا د څه تکلیف دی وایي هغه بالکل د ځنکدن حالت یې وفات کېدو شهید کېدو وایي ما ته یې وویل چې داسې کار وکړه چې په نبي علیه صلات وسلام به مې سلام وی او دویم نمبر دا چې ورته به ووایي چې ما ته دعا وکوي ما ته دعا کوي او د هغې نه پس ویل سای ورکړله شهید شو زه چې کله راغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې ویل چې زما تره د باندې سلام وایو نبی علیه السلام د سلام جواب ورکو او د هغې نه پس ویل ما ورته ویل چې یا رسول الله د دعا درخواست یې کړی دی ویل نبی علیه السلام په دعا بوضوء نبی علیه السلام ویل لاړ شئ یو د اودس اوبه راله راوړئ نبی علیه السلام باقاعده اودس وکړو او د هغې نه وروسته د ابو موسی اشعري تره هغه ته هم دعا وکړله او دې ابو موسی اشعري ته هم دعا وکړله اللهم اغفر لعبید دا ابو موسی اشعري ته هم دعا کړې ده او ابو عامر ته هم دعا کړې ده ابو موسی اشعري دواړو ته یې وکړله لہذا مړي ته دعا کول بالکل ثابت دي یعنی څوک چاته درخواست کولی شي چې تاسو لاس اوچت کوئ ځکه چې ابو موسی اشعري په دې ځای کې نبی علیه صلات وسلام ته وویل چې ته دعا وکړه زما تره ته په دې غرض باندې دعا کول ثابت دي دا جایز عمل دی څوک ورته ناجایز وایي نو دا غلط کوي البته بعضې ملګري د دې حدیث توجیه دي څه کوي چې دا خو ورته هغه ویلي و چې ما ته دعا وکړه نو په دغه ټیم کې زموږ د علاقو هم دغه رواج و خلک کوي داسې چې یاره ما ته څوک دعا وکړي د هغوی هم دا مطالعه وي المعروف کالمشروط په دې غرض باندې موږ وایو چې دعا کول ثابت دي سنت دي البته دا طریقه ټیک ده بالکل اهل حدیث ملګري چې په دې کمرت کوي هغه دا وایي چې هر سړی چې دعا وکړي دعا به وکړو نو دا یقینا بدعت دی دا طریقه نه په صحابو کې وه نه په تابعینو کې وه بس څوک راشي دعا دي وکړي ځان له د لاس اوچت کې په هغه ټیم کې دي وکړي په جومات کې دي وکړي په کور کې دي وکړي چا نه درخواست هم کولی شي یو عالم راشي درس یې وکړو د هغې نه پس چې هو دعا وکړي نو په دې طریقه باندې به دا دعا ثابته وي او دا کومه طریقه چې مشهوره معروفه ده چې هر سړی لاس اوچتوي یو څه پکې نه وایي او خلک ګپ لګي لاس اوچتوي نو دا عبادت نه دی ځکه دا په عبادت پسې خندا ده نو دا د تعزیتو یو مسنون طریقه چې ما بیان کړله